ماشومان 15 صفات دي کو دا غټان په ځان کې پیدا کی دا غټان د الله اولیاء دي دا غټان چې په ځان کې پیدا کی دا د الله بیا سړي اولیاء دي کو د ماشومان د 15 صفات دا غټ خلک په ځان کې راوړي یو به امام سیوطی رحم الله فرمایل وی ماشومان ته د رزق زیاته پروا نه دا ماشوم صفات ته د رزق پروا ماشوم سره دا پروا نه چې ډوډۍ به یې کنه به میلاو بشي او میلاو بنشي امام سیوطی رحم الله فرمایل وی کو دا صفت دا غټان په ځان کې پیدا کی کنه دا د اولیاء الله صفت ده چې یو ټیم ډوډۍ خو کنه دی شکر الحمدلله بل ټیم زما رفته راتی بیراله د ماشومان یو صفت دار چې د سره د رزق زیات پروا نه دویم د ماشومان دا صفت ته چې کله د بیمار شي نو د ګیلی شکوي نه کوي پر یادونه چاته نه کوي چې یاره داسې ما نه خکېږم او خو خراب شوم او کټ کې نو ماشومان د خپل بیمارو شکوي او ګیلی چاته نه کوي نو د اولیاء الله یو صفت دا ده چې د خپل بیماری ګیلی مخلوق ته نه کوي دیک غواړي نو الله ته غواړي الله دا بیماری م تارا واستي ده الله شفا بم ترا کوي الله بیماری م تارا واستي الله صحت بم ترا کوي الله ما تړو جوړ صحت د خپل عبادت ته پر را نصیب کا دا دعا غواړه او دریم صفت د ماشومان دا ده چې دوی خوراک یو ځای کوي ماشومان په پیند باندې کې ډوډۍ یو ځای خوري کنه نو کو دا صفت دا غټان په ځان کې پیدا کې دا د اولیاء الله صفت چې په یو ځای ډوډۍ خوري ځکه په یو ځای ډوډۍ کې څه شته برکت ده حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله په جمع کې برکت خېره الله په جمع کې څه خېره نو هر کار چې په جمع کې پای کې برکت وي نو ډوډۍ چې په شریک خوړل کېږي په ډوډۍ کې څه وي برکت وي او سلورم دا چې ماشومان کې دا صفت ته چې کله او یریږي نو دسترګو نه وخت بيږي ماشومان کې او یریږي دسترګو نه سکیږي وخت بيږي کو دا صفت په غټانو کې پیدا شو کنه چې دوی د الله نه ویریږي او د سترګو نه وخت روان شي د الله ولی دی بیا د الله ولی دی ته وي چې د خپل ګناونه یادې د چې کله جهنم یادې کې د سترګو نه به وخت کیږي د ماشوم صفت دار چې د کله یریږي د جاری د وخت نه وخت کې بيږي د سترګو نه سترګو نه وخت کې بيږي دا غټ خلکم چې کله د الله نه ویری د دوی د سترګو نه وخت روان شي دا د الله بیا څه دی ولی دی او پنځم صفت دار په ماشومانو کې چې دوی جګړه او کې نورو غډیر زر کوي دلته جګړه وکړي او دلته کې صحیح بیا یو وي دا ماشومان صفت ته نو کو دا صفت په غټانو کې پیدا شو چې تو مې په راضي جګړې به راضي خو ګورې لکه زړه کې به یو بل ته سپریدونه ډایرک په صلح کو نو دا د نیکانو خلکو صفت ته نو پای کې یو خبر دا وا چې د ماشومان سره د رزق پروا ډیره نه دویم چې او یې رګینو جاړي نو خبره مې دا کوله چې د رزق وعده الله کړی په مال پس ډیر ملګي او د الله په در کې جاړي الله دا الله تبارک وتعالى د عمل کولو توفیق راکړي